السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم حسین علي د عوامي پیغام نیوز سره نن پنګوله ښار کې موجود یم. نن به زموږ ټاپک دی مهنګایي په حواله دی. نن ورځ په ورځ مهنګایي سیوا کېږي او د دې په حواله به خبره کوو د عوامو نه. تاسو زموږ سره اوسئ. بار سړي پسې پنځه کسه کړه دی چې خلک به څه کوي اخر او دا حکمرانان دي بای په خپل دغه کې پراته دي نو نو سره سپیکر غم شته د قوم یاره یو که سوچ وکړي نو لکه د دوی د قوم سره څه خیرخواهي نشته جي د دوی صرف د کرسۍ دا مقصد دی جي نور د هېڅ سره غریبانان چې بچیسانان په غوړو پسې دې حالاتو ته وګوره په دې پنځه شپږ ورځو کې څومره په انتهایي مهنګایي وخته دې حد ته خلک به څه کوي اخر خودکشي به کوي ښه به کوي غریبانانو نو بس دوره دا پکار دی چې په دې باندې خپل غور وکړي دا که کم سے کم د قوم څه دغه غوښتې که نه دا خو د قوم د دې وطن پیداوار دی جي تو بس څه کوي لکه اخر سړی کور ته لاړ شي ماشومانان مطلب یې د وړو ته وګوره غوړو ته وګوره شی په ډبل باندې ختلی دا به څه کوي خلکو زه خو دغه ویلی شم چې لکه د یوې بلا نه تښتېدو چې په غټه بلا پرې لکه دغه شو اوس مطلب موږ د یوې نه تښتېدو نه بلا نه غټه بلا روان پېښه شوه نو حال خو دا دی چې مطلب دی لکه دغه یو چې و جو دی لګېدل هغه ته یې غلوي او هغه دی لګې دي ته غلوئ پوه شوې بیا دوی یاره دا ګراني ده پوه شوې هغه دا ګراني ده زیاته موږ د دې وجې دی لرکو چې دا ګراني ختمه شي اوس چې دی راغی نو مطلب دی له میاشتې نه ده شوې او شی د هغې نه لکه زیات ګران کړو لکه وریجې خلک وایي 1300 روپۍ تروړی ګرانه کړه صحیح ده تیل یې 62-63 روپۍ ګران کړل وایي او داسې غوړي چې دي زما په خیال سره 600 غوړي ګران کړل په 2 میاشتې کې نور موږ سره شو ویلی مهنګایي د ټولو خلکو ته پته نو دا کوم حالات شروع دي که نه پوه شې دا ټول د غله زامن دي سړي زوی پکې دا ته ښکاري چېرته ما ته خو پکې نه ښکاري ځکه چې د دې دا وګوره دا شته خو چې کوم غله چې دي دا خو د 60 سال نه دي دا نه یې پکې راغلي چې ګزاره کوله خو هغه هم څه ګډوډ دی په خپله ښه سړی دی خو شا چې سره کوم خلک دی کې ډېر زیات غله دي که نه مونږ خو رښتیا نه وایو که رښتیا مې شروع کړو بیا به ټول خلک وایي دا دې څه وایي که نه خو د غل زامن ګوره کشر هم غل او مشر هم غل که نه A to Z غله دي پوه شې هېڅوک هم نشي راوتی خلکو نه احساس چې ده پوه شې کوم حالات چې شروع دي د خلکو سره کوم ظلم شروع دی که نه دا دوی ته پته نه لګي دوی څه لیدلي دي دا خو ټول په لندن کې په امریکا یو ځای بل ځای پاتې شوي دا اوس چې کوم ناست دي دوی پلار او نیکه په ځای کې پاتې شوي دا غله زامن دي دوی د راشي د بازار کې زمان یې تپوس وکړي چې دا رزق څنګه ګټلی کېږي دلته ګاډو والے دي دلته مزدوران دي دلته غریبانان دي دلته کې دیارمار دي د هغې نه یې تپوس وکړي ماشومان ماښام ویاړي پوه شې دوی ته بیا حالات پته ولګي اوس د دې حل دا دی که نه چې یو غریب سړی مشر کول غواړي دا ختم طلاق ټول درکول غواړي پوه شې دې حل به هله کېږي یا دې ملک دا نیم نه د ختمول کشکول غواړي پوه شې مهنګایي خو دا ده چې دې ټولو ته پته ده چې ګزاره ګرانه شوې ده چېرته غلا ډاکیانې دا به شروع کوو جو نور خو څه شته نو حکومت خو دا په موږ باندې هغه لیونی راغلی دی چې لا هغه روغ راغلی نوم به ښه وه نو لیونی رورې راوستی دی نو دا د هغه کار نه دی باندې چې حکومت راغی چې هر څه مهنګایي ورځ ته ورځ هر شی خیږي غریب وروره هغه مالداره خو به جوزان هر څه وکړي خو غریب وروره تباه دی غریب وروره څه نه شي کولی شهباز شریف ته زه دا ریکویسټ کوم چې زم دا غریبانان دي زم د غریبانانو هم د هغه حکومت په کار دی چې دغه هم د غریبانانو دپاره اواز چوتی او زم دپاره لکه ښه کارونه کوي موږ خو عجز خلک یو هم خدای ته ناست یو او دې حکومت ته ناست یو بسم الله الرحمن الرحیم د مهنګایي باره کې خو به دا وایم چې کم زموږ هغه کټپوتلي حکومت چې راغلی و هغو هغه پاکستان هغه حد ته ورسوه چې اوس د هغې هغه مهنګایي چې کومه ده هغه کنټرول کېدنده نه ده اوس دا شهباز شریف ګناه نه دی موږ هغه ته دا بلیم په هغه نه شو لګولی چې پټرول ګران شو دې کې د هغه غلطي ده ځکه چې مخکې نه پکې هغه عمران خان بس پوهېدو نه خو بس د شپې به راپاڅېدو وي دا چل دی او هغه چل دی نور هغه ته د ملک پته نه وه چې ملک په کم سایډ روان دی نو د دې وجې نه نن چې دا پټرول ګرانېږي نه کومه نوره مهنګایي چې ده دا د عمران خان د وجې نه د دې ملک د کم څه مهنګایي ذمهوار چې دی ملک دې حد ته چې ورسېدو د دې ټول ذمهوار او کم ټول الزام نه بلکې حقیقت مونږ په عمران خان لګو بالکل او د شهباز شریف حکومت دی
خو شهباز شریف خپل وس کوي هغه ته په پنجاب کې سپیډ ویلی شي سپیډ شهباز شریف د دې وجې نه چې هغه سهار لکه عمران خان به پته نه چې په کم ټایم آفس ته راته په کم ټایم بتلو هغه سهار په 9 بجې پاسېدلی او خپل کار لیدلی خو دا اوس د هغه په کنټرول کې نه ده ځکه چې هغو مخکې نه IMF سره د دې پالیسي دغه شوی دی اګریمنټ مهنګاي خو ډېره ګرانه صاحبه په دې ورځو ټماټر به 20 روپۍ کیلو اوس په 80 روپۍ کیلو خرڅېږي وروره هر شی ګران دی نو اوس خدای دې خیر کړي اخوانو ورځ ته ورځ هر یو شی اسمان سره خبرې دي چې د ورځې پیدا کړو ماښام یې پوره کوی هم نه شو یو شی نن غواړو که نه سبا په هغه قیمت یې اخیستی نه شو نن سبا قسم خدای هر سړی خپل خېټې پورې مو حیران دی دا نه پوهېږو چې دا څه حالات دی الله دې په موږ رحم وکړي خدای دې د عمران خان حکومت خو شهباز شریف یاره عمران خان خو 100% ښه وه د دې خو عمران خان 100% په دې خو شهر شی دلته آزاد چلېدو اوس خو به هېڅ شی نشو پیدا کوی نواز شریف باندې هر سړی په خپل ځای دی خو لکه موږ ته د حکومت د کمې د بېنظیري په پیسې که د هر څه د حکومت ته طرف کم امداد دی خو لکه موږ ته څلور انې نه میلاویږي کور والا مې هم زه په خپله کارډونه هر څه ورکوو هغه وروره غیبېږي لاړ شو ستاسو کارډونه اسلام آباد ته نه دي رسېدلي لکه ووټونو لپاره زمونږ کارډونو لمبرې هر څه اسلام آباد ته رسي او چې کومه د حکومت ته طرف مې کوم امداد دي